چې یو لفظ استعمال چټي هیڅ ماته دا خبره کوي یو سړی په باره کې ستاده رای جوړه کا یو خو حواس خمسه دي غوګونو باندې مونږ واورو خلی سره خبرې کو ژبې سره ټچ کو سترګو سره ګورو پوزې سره بینکو لا سره ټچ وغیرہ کو دا حواس خمسه چې کوم د 5 سنسټیو اورګنز وای دین له یو چټي هیڅ دي ته وای چې زړه کې سړی خبره راځي چې چا په باره کې وغایګ د موشي لکه مثال په تور یو ملګری په باره کې زړه کې تا درالو چې دې سړی نه ما خو قرض ورکړی کې دي چې د ماته قرض رانه کې انکار وکړي چې تاسو راړو ماته قرض راکړي او به وشیند سي نبی خپل ملګرو ته چې ماته چټي هیڅ دا ویلو چې دا ماته قرض نه انکار کیدا د انکار یو دي ته هم فقها وسوسه په لفظ سره تعبیر کړي چې دا هم وسوسه ده هغه په زمن کې سو واقعیت نقل کړي دي د تاریخي جنات او شیاطین کې مولانا امداد الانور صاحب هم نقل کړي دي هغه وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دیو زنانه په باره کې دغه تصور جوړ شو چې دا فلانکی زنانه د دې سره به نکاح کوم یو سړی ورته راغلو ورته چې تا فلانکی ښځې په باره کې چې کم دا ذهن کې راغلي چې هغې سره به نکاح کوي هغه خو ډېره ښه خاندان سره تعلق دی ښه نسب او ښه شرافت او ډېره ښه یو نسب سره تعلق دی هغې سره ته نکاح وکړه حضرت عمر رضی الله ورته ما خو خپل د زړه نه علاوه چې سره اړو دا خبره چاته کړې نه ده وایي چا سره نه تذکره نه یې کړې وایي نه ده کړې هغه ورته دا ویلي چې دا خبره د وسواس خناس ما ته رسولي تا زړه کې راغلي تا خناس خبر شوی ما ته هم پته لګېدلي دا چټي حس دی چې خبره یو سړی په باره کې تا بالکل چاته نه ویلي خو بیا یو سړی تا ته خبره وکړي نه دا خناس ته چې کله پته ولګي دا خناس غه خناس ته وایي هغې د غه زړه کې و چې هغې تا ته په خولې باندې ووایي دا سلسله دغه ځای نه چلېږي حجاج بن یوسف په باره کې تاسو ته دغه ظلم پته ده هغه ته چا یو جادوګر راوستو چې دا ډېر لوی جادوګر دی وایي ښه نه لاس کې کاڼي راواخستو او ویش مرلو چې یو 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 څومره جادوګر دی چې وای ما لاس کې څومره کاڼي دي نه چې څومره کاڼي دي ورته تعداد وخیرو چې 12 دي مثال په تور باندې حجاج بن یوسف هغه کاڼي وګرځول نور کاڼي راواخستو ورته اوس وای چې ما لاس کې 100 کاڼي دي خو خپلې ونه شمارلو ورته چې اوس ما د پته نشي 100 کاڼي دي وای عجیب کار دی چې مخکې ما وشمارلو تا ته پته و چې اوس یې زنه شمارم تا ته پته نشته اچھا دوګر دوی چې مخکې ته وشمرلو نو تا د خناس ته پته ولګي دا هغه خناس رالو ماته ما خناس ویلو ما خناس ماته ویلو ماته ته تعداد وخیرو خو تا چونکې شمرلې نه تا خناس ته پته نشته نه ما خناس ته پته نشته دا هغه چټي حس دی چې موږ یې چټي حس سره تعبیر کوو ابو الجوزا رحمت الله علیه بزرګ تیر دی هغه خپل ښځې ته طلاق واچولو نه دا سوچ وکړو چې جمعې ورځې باندې به زه هغې ته رجوع وکړم شپې او خپل شرعي ضرورت به ورنه پوره کړم چې شپې کله کور ته رالو ښځه ته ورته چې تا خو ماته یو طلاق راکړی دی او نن به ته ماته رجوع کوې ورته تا ته څنګه پته ولګي ده بس وایي ما ته زړه دا خبرې وکړې نه ابوالجوزا رحمت الله علیه ورته وفرمیلي چې او دا ما خناس ته پته لګېلي هغه خناس تا ته ویلي او ځکه دې وجې نه روایتو کې دا راغلي دي چې کله د خناس ته پته ولګي وه خبرې ته بالکل چاته نه یې کړي هغه خبره بیا هم لیک شي دا خناس لیکي یو ته وایي بل ته وایي بل ته وایي خبره عام شي نه دا چټي حس دی دا هم شته دي کېږي داسې معاشرې کې خو بهرحال مونږ تاسو دي چې کله نه دیو جن یو روایت کې دا هم راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان پیدا کړل شي دی باندې شیطان ورسره ملګری شي د شیطان کار دی چې دغه وسوسه به دي د مشومان هم نه پریدي